جی بالکل د حکومت لخوا چې څنګه د الیکشن اناونسمنټ شوی دی چې الیکشن به ډېر زر کیږي د هغې دپاره قومي وطن پارټۍ چې کوم دی د ضلعو په کچه باندې باقاعده د کمپین پرانیسته کړې ده او نن په 400 کې به د زیم یونین کونسل نه د دغه الیکشن کمپین آغاز کیږي دلته کې چې کومه جلسهګاه جوړه شوې ده نو دغه جلسهګاه چې کوم مشري کوي جانزیب خان اجمل خان نو دلته کې ټولې تیارۍ مکمل شوي دي آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر حیات خان شیرپو به نن دغې جلسې ته خطاب کوي راتلونکي لایحه عمل به ږدي چې منشور یې څه دی او خو چېرې کامیابي ترلاسه شي نو دې علاقې له به څه کوي دغه جلسې د خلکو ډېر په جوبند کې دي او ځای په ځای تیارۍ روانې دي کارکنانو په خو جلسهګاه ناوې کړې ده خپل خپل پلیکسونه یې لګولي دي جنډې یې لګولې دي نو دغه شانتې چې جلسهګاه ته د مین روډ نه راځي نو ځای په ځای جنډې بینرې دا باقاعده لګېدلې دي او دلته کې په زرګو کرسۍ په دغه جلسهګاه کې ایښودې شوي دي د پارکینګ دپاره بندوبست شوي دي سکیورټي دپاره پوره بندوبست شوي دي ټریفک چې کوم دی نو ځای په ځای تعینات شوي دي او د ضلع انتظامي لخوا ورته هم پوره چې کوم دی نو دغه جلسې ته نظر شوی دی نو دلته کې دغه کومه سهر نه چې کوم دی نو باقاعده دلته کې میلمانه را روان دي چونکې دغه جلسې کې خاص عوام ته دعوت دی خو دا د زیم یونین کونسل چې کوم دی نو نن باقاعده جانزیب حاجي صاحب چې دی زه یو ځایي خانداني کس دی او هغوی نن د دغه جلسې دپاره دا ټولې تیاری کړي دا ټول بندوبست کړی دی نو هغوی ته هم دغه خلک ډېر اوږې ناست دي چې د هغوی سره یو ډېر ښه تړون دی د خلکو نو خبرې اترې به د جانزیب حاجي صاحب سره کوو چې دغه کومه جلسه را جوړه شوې ده څه وایي چې څه ټایم به دا شروع کیږي او څومره خلکو متوقع دي دلته ډېره مهرباني علف خان شیرپو صاحب مونږ تقریبا چې تاسو وکتل چې انتظامات ټول کمپلیټ کړي دي انشاءالله په زرګونو خلک به راځي او د خلکو ته مونږ ښودلی ټایم چې دی هغه 15 بجې دی نن مازدیګر انشاءالله دې ته به آفتاب احمد خان شیرپو صاحب سکندر خان شیرپو صاحب نور داسې مشران هغوی سره به راځي او خپل د پالیسۍ او د خپل د الیکشن حوالې سره به د دې آغاز کوي صحیح خو درته ووایي خو چېرې تیاره شوه نو لایټونو بندوبست شته بالکل بالکل موږ هر څومره د لایټینګ بندوبست کړی موږ هر قسمه د سکیورټي بندوبست کړی دی موږ له ګورمنټ چې دی نو باقاعده لیټر را لېږلی چې دا کسانو په دې طریقه باندې ستاسو به سکیورټي کوي د ټریفک نظام به سمبالي دا ټول هر څه شوي دي صحیح ډېره زیاته مننه جی په وړومبني ځل په 400 کې داسې جلسهګاه جوړه شوې ده داسې تاوان شوی دی چې دا د دې نه مخکې موږ د قومي وطن پارټۍ چې کوم دی نو داسې لویه انتظام نه دی لیدلی دې کې باقاعده چې کوم دی نو د سټیج ډېر غټ بندوبست شوی دی او سټیج باندې به دلته میلمانه روان وي باقاعده به چې کوم دی نو تاسو ګورئ جي چې دلته کې باقاعده چې کوم دی نو دا سټیج جوړ شوی دی او دلته کې به شیرپو خان چې کوم دی سکندر خان به ناست دي او د دغې جلسې نه دوی مقصد دا هم دی چې د ورکر څه قسمه داسې سوال وي داسې خبره وي نو هغه خو هم د شیرپو خان سره ملاویدی شي او بلکې په جار چې کومه دا ګیله کولی شي نو د ورکر او د لیډر ترمنځ هغه فاصلې ختمولو دپاره چې کوم دی نو جانزیب حاجي صاحب اجمل خان دغه یوه خڅه کړې ده او په دې وجه باندې د علاقې خلکه د دغې خاندان نه دغې مشران نه ډېر زیات خوشحاله دي چې دوی د علاقې د ترقۍ سوچ کوي د خلکو د مفادو سوچ کوي نه چې د خپل د مفادو سوچ کوي داسې سیاسي مشران داسې سیاسي ورکران په ډېرو کمو پاټو کې به درته میلاویږي چې نن دلته کې دا کومه صورتحال جوړ شوي دی همدغه وجه ده چې اپنی آپ ټول خاندان لګیا دی دې کې مزدور نشته دې کې داسې څه بل خبره نشته دی نو د لیټونو بندوبست هم شوي دی او ډېر په لوی کچه باندې سټیج جوړ دی کم میلمانه راځي د میلمنو دپاره چې کوم دی نو ډېر عجیبه شانتې بیل بندوبست شوی دی هغې له کرسۍ ښودې شوي دي جلسهګاه چې تاسو وګورئ نو باقاعده هغې کې دغه پوسټرې لګېدلي دي فلیکسونه لګېدلي دي او دا د میلمنو دپاره چې کوم دی نو مخامخ دا کرسۍ ښودې شوي دي او باقاعده چې کوم دی میز دی بلکې د میډیا دپاره داسې بندوبست او صحافي ته عزت ورکول یقینا دا د دغې خاندان شیوا ده او نن موږ ځکه خو هم په دغې باندې لګیا یو خو داسې بندوبست نشته دی نو ډېر خلک را روان دي او د جلسې باندې د خلکو نظر دی د مخالفینو خو هم چې دغه جلسه کامیابیږي او که نه دا به وخت هم ښیي او د جلسې نه پس به خو هم په دې باندې خپلې خبرې اترې کوي